او ان شاء الله وخت پتا سمرا روان دا خزی به تاسو ته وایي چې او طلاقی طلاق نکړي. اوس خود خزی ته وایي چې ما طلاق کړی، دا خزی به تا ته وایي چې ته مې طلاق. دا ایلی قوانین هم د صدر ایوب په وخت کې جوړ شي. مونږ باندې خو لوبې شوي دي عزیزان، خو الله دې علما ژوندي لري. هر باطل چې په مرد کې سر اوچت کړی دی علماو په د لړم غوندې ټک کړی دی او داسې ټکې ور کړی دی چې عمر له زیر و زبر کړی. او ویبا چې تر څو د خدای آبادی علما به وي، داسې علما به وي چې هغه خانخوی ملیانی. خانخوی پیژنئ؟ خان خوی وای خان خوی د غریب او د معتبر چې جګړه شي کنه نو چې دې مولا لراشي نو غریب وایي ما سره دا ظلم کړو، چپ بے وقوفه خان خوی او تقول د مالدار سړی چې په دې ځای غل را بیږي نو زل ورشم لمنه باندې پاکم چې خان شات را دی شات، او د غریب چې ته شات را دیږي پهلی ته ول دې د خلې نه دی. ما ته به ایمان تیرول ډېر ګرانی. مونږ په پیښور کې چې سرک سړی مړ شي غاټ سانډا مړي نو مونږ په آیات کرسی باندې لوټه د موچاله داس پیګمو ته ورواچوي چې خدای پاکي پریدي. څوک لوټه د مې څوک سورۃ یاسین وایي، چا تبارک الذی شروع کړي، څوک دا شیخان پکې وایي ان صفونه کو دیار لاس کو ایو لاس کو اپ کې دا نمبر جوړ نو که دیار لاس نو 12 نو بیا جنازه نه کیږي. د شیخ سنت زویا کان نو اتو نو بیا جنازه نه کیږي. دا ایمان خلری چې دیار لاس کو انکو او مرمړی پلارمړی د مړی جنازه کې او دا غوړ چې دی دا لره ولاړ دي. دا ایمان پیدا کوي توایا یا تاسو مراشي د جنازه کې ودرېږي یا مونږم نکو خپه نشي. چا کوم ولاړ دي بیا غیله د جنازې مونږ نه ور درځي. خدایم خوار نه کړو تاسو له څه درځي. مولیانو در تاسو نه کړی چې استاد ورنا کې جنازې مون وای نیت مې د مولا پنیا الله اکبر په دې جنازې کې نیت مې د مولا پنیا. بیا د جنازې غرض پیژن د جنازې غرض یا دا درته چا ښودلی دی ولی نه پیژنې. عزیزانو غرض چې د کوم شي نه پیژنې تله دې فضل دی او کول دې فضل. د مونځ غرض پیژن، د روژې غرض پیژن. ته چې د کوم شي غرض نه پیژنې پاغه به فائدہ څه مرتب کی. او د خدای بندگان سوچ وکړه والله العظیم چې د دې قماش خلق مړ د دوی قبرونه د اور تنور وي، د دوی قبرونه د لړمانو مرکز، د دوی قبرونه د خمارانو مرکز. تاسو خیال څه دی؟ دیکھو گو سکھ سفید پولیٹیکل نہیں دے سمندے ترڑی جوڑی کی دلدار صاحب سڑے نہیں والے دے وی نہ وہی وہی کہ نہ معمولی خبر دے سڑے تحصیلدار نیولے دے سمنڈی دی جوڑے کړي
عربونه لار دې رو تاسو پر دې سړی تحصیلدار نیولې دې چمنډې دې جوړې کړې عربونه ګناونه په سر لار دې رور دې زوی دې خدای ونیو تاسو سره احساس هم شته چې د سره به څه چل کی دا تاسو منئ بھائی پلار میں مر شو عربونه ګناه په سر یاوړې خبر تا خدای چې د سره به بیګانه څه چل کې دم په خیال کې راغلي دي چې تاسو مړی مرداري تکی مردار تیکا لکه په کور کې چې ګډاو چله د شپې مردار شي او ساره د خپې نه ونی سي په ډیرانه و دا سمړه مردار تیکا وا پوګه کو راړو خخې کو او داو کو چې خلوه ته کې او باقي نو کو خدای پاک دغه تناسته داو کو خوای پو کې او باقي خوای پو دا خدای نوم هم نه خوای پو کې آی خوای پو کې آی دا خلق عرض میں دو چې الله محبوب دے او قرآن دا محبوب کلام دے چې الله دې په سیمانو کې پی جندل نوی زما دې په خدای قسمی کدی دی جناب محمد رسول الله محبوب دے چاغه دې پی جندل نوی په قبر کې وداغه تصویر درته ملائکی راوړي درته بو یوم مړیا ما كنت تقول في حق هذا الرجل د دې سړي متعلق دی په دنیا کې ساقي دوا تب ورتدا سے وګوره نو تا خو په دنیا کې مولا نه تپوس نه ده کړې چې مولا سے پدې میں پوئے گا د محمد رسول الله ګیره مبارکت څنګه وا سترګې څنګه وې شونډې څنګه وې غاښونه څنګه وو د سر ویښته څنګه وو د لاسونو د ګوتو انداز څنګه وو قد څومره په لاره بتلو څنګه خبرې به څنګه کولې وای په ایمان دام چې تاسو کړئ تاسو اوس چې او سړی شانتی پورا په جنگل نه او داغه تصویر در تراوړي او درته وای ما كنت تقول في حق هذا الرجل د دې هسته متعلق دی په دنیا کې څه عقیده وا تب ورته د څه وګوره نو څه به ها ها لا ادري هاي هاي والله زخوین پی جنما الله چې د خدای دربار وی او د خدای پولیس گرفتار کړي او پیش کړي اول ته د محمد رسول الله د پیجندون انکار وکي نو زما عزیزه عمر لدی بیړه تباشوا عمر لغر خپلوان به مزه کوي په دنیا کې څوک به کور لغلی څوک به مال لغلی څوک به دکان لغلی څوک به ډټسل لغلی ستا عمر لاندې بیړه تباش عمرې قید نو زما عزیزان الله او پیژنئ داغه جمال او پیژنئ داغه جلال تاسو ټول خدای یو مې نه پزوره وای د خدای په یووالي دلیل درځي ها په دې درته دلایل یاد دي چې الله یو دی څوک وایي چې یو دی څنګه یو دی که څوک وایي چې دوه دي ته په یووالي دلیل ورته څه درځي وای سپین پټکی والا
ها کار خو امام غوندي امامي اسه خپنش ایو خزا غوای لنګ چې غوای لنګ شو نو تور بچی راو نو لوري مور ته وی چې مور دې دی غوا خو تور بچی وشو ول بچی خو چې څنګه یې کړی اسی بچی د الله په یووالي دلیل وایا نه درس چې الله څوک یو مني او داغه په یووالي ورته دلیل نه معلوم دا ایمان ناقص دی په خبره پوهیږئ دا ایمان څه دی څه دی ناقص دا ایمان په قیامت کې ډېر په مشکل کارآمد کیږي قران کریم د خدای کلام اوس په قران دلیل وایا چې دا چا ویلي دي چې دا قران د خدای کلام چاوي په دې دلیل وایا رسول الله صلی الله علیه وسلم د خدای پیغمبر دی د په پیغمبرای دلیل وایا چې دا چا ویلي چې دا پیغمبر دی بیا دا خاتم النبیین پیغمبر دی دنه رسول بل پیغمبر نه راځي د په ختم نبوت باندې دلیل وایا دلیل وایا چا ویلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نبوت ختم دی او دین رسول بل پیغمبر نه راځي دلیل وایا تاسو له درځي درځي تاسو سزا نه دغه جوړ کړی جګړې پسې الواشتاو نشته کی کوړشتاو نشته سخوتشتاو نشته و مړی پسې مالګاشتاو نشته دا ایمان تیر کړی الواش مړی په مالګو بخنی څه چل دی مالګي چې مړو سره د زمون دریوال خو یوړي تاسو نه خبر نه مالګي وړي کړ خدای هم خوار نه کړ الته د ملائکو خلپی کشي چې مالګه لګاو سکی چې بس ساقل سم